بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم مینوالو. یو شخصیت بلکې زما خو کشر دی ننګیال اعظم خان سناست ما چې د پاکستان پیپلز پارټي سره د دوی تعلق دی او خپل هلې ځلې کې سیاسي خو سیاست باره کې نن زموږ دا پروګرام نه دی. دا زموږ چې کوم هغه میشن دی په د مړو کې د درېمې د رواج ختمولو سلسله کې یو انټرویو ما یو پیر صاحب سره کړی و، زموږ پرنسپل الاسد ماډل سکول د هغې دویمه کړی کې نن زه راغلی ما ننګیال خان له. ننګیال خان السلام علیکم. وعلیکم السلام. ننګیال خان تاسو به هغه انټرویو کتلي پیر صاحب سره د رواجونو حوالې سره؟ بالکل بالکل. نو زه وایم چې دا سفید پوشو ته زندګي ډېره ګرانه شوې ده او دا درېمې د دې د بندولو څه تړوني تاسو موږ سره په دې تحریک کې په دې میشن کې د پارټۍ له علاوه ګورئ موږ سره شمولیت پکوئ؟ بالکل لکه د یو ورکر په حیثیت د سره کلک ولاړ یم په دې کې. زه خپل هم په هر مړي ژوندي کې دا خبره کوم چې د پښتنو لار دا نه وه. 3 ورځو پورې به د مړي کور کې نغرې مړو چمګاون خلکو په سر وړل هغه به دغه کېده. او اوس خو خلک لا روتینی چې وي چڼه پکې لګه نو دا د زما ترور مونږ خپلوان یو تاسو پته سپینه وړی کې واده ده د هغوی چې مړی دغه وشي چمګاون نه والا دغه راځي یا به ورله څوک دیګ راوړي یا به ورله کور کې بنګلې پخ شوي هغه راوړي لکه په حساب لکه مړی کور نه په ازادېږي. بالکل د دې زه ګواز زه کوم چې دا ما په خپله لیدلي وم ستاسو د اشفاق خان ناظم د دوی ماما دی. نو هلته چې فوتګي شو نو د چمګاون ښه دغه ځای خانان دي خو لکه ښه معتبر ناظم چې نو معتبر کسي نو واقعي چې هلته درستخان اجره کې ولګېده د چمګاون او مونږ او دا شی ننګیال خان دلته مو اوس یو څو کالو شو چې دا باد رالوته دی. بالکل دا او دلته هم دا رواج و. اصل کې جواد خان خبره داره چې د تنګي خپل خلک چې دی دا وختي زه ما او جنګریز له دا خبرې کولې د خپل سړی چې دی ادیره معلومه ده په پلار نیکه باندې به تاسو هم پېژنئ موږ به نو په دې ساګو په جوارو ډوډۍ کار چلیږي خو ولې چې دا غلطه پیسه زموږ معاشره کې راننوتې ده او غلط خلک دغه شو نو د هغوی د لاسه د پیسې دغه ځکه یې به ځان ورپېژني په خلکو باندې. دلته خو دغه حساب دی د کلیوالۍ حساب دی کې خو د پېژندګلوۍ څه خبره نه ده خو دا غلطه پیسه د غلط خلک په ټولنه کې راګډېدل دی لکه هغه پوره هغه دغه کو کنه ګنده کړ. نو د ننګیال خان دا خبرې لکه په عمر کم دی ماشوم دی لکه زموږ ډېر کشر دی د والد صاحب زما همزول یا زما د لږ مشر نو دا ډېرې جوړې خبرې ده وکړې چې دا زموږ رواج و چونکې د معاشره کې غلطه پیسه راله نو غلط رواجونه هم رالل او د چې څنګه ووایې موږ به انشاءالله تا سره په دې کې زه ورکړي یو. سیاسي تړون د دوی خپل دی د نورو ملګرو به خپلي خو زه دته شکریه ادا کوم چې دا د یو سیاسي وګړي د یو مشر په حیثیت موږ سره تعاون یقین وکړو او تعاون همدا کوي چې تاسو خپلو ورکرانو ته د دې له مخنیوي دپاره دغه وکړئ. جواد خان هسې زه هر ځای کې دا خبره کوم د پارټي مارټي دا خو د وطن یو لار ده یو پارټۍ کې به تاسو یې بل پارټۍ کې به بل څوک خو د هر څه نه معتبر زمونږ دا کلی وطن دی زمونږ کلیوالي ده زمونږ پښتونولي ده او زمونږ د فرج امبه او کلي ولس او دا لکه پارټیانې نن سبا خلک دومره دغه کوي نه هر پارټۍ نه د خلکو دغه دی زه به وایم دا پارټي ښه ده تاسو به بله پارټي ښه ده. نو سیاست په هغه حیثیت لکه زه نن تاسو سره د غیر سیاسي خبره کوم سیاست په هغه حیثیت لکه د دغه کردار ادا کوي لګیا دی د نفاق کردار ادا کوي لګیا دی پور په کورونو کې شپږ پارټۍ شو نو لکه دا یو ښکلې خبره ده چې د سیاست نه بالاتر یو کار دی نو په دې کې داسې به څوک چې دې ته غلط پوهوي لکه نه پوهېږم چې داسې به څوک واورېدل مینوالو د ننګیال خان خبرې او امید لرم چې تاسو به په دې خبرو عمل وکړئ او موږ سره به زموږ ته به کامنټس په دې ویډیو ضرور راکوئ. نو ننګیال خان ډېره مهرباني. تھینک یو. تاسو ډېره مهرباني تاسو راغلئ.